نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د الله تعالی په فضل او په توفیق سره موږ یو سلسله شروع کړې ده، یو ترتیب هم شروع کړی دی د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم د عام کولو. نبی علیه السلام نن 1400 کاله مخکې موږ ته ټول آداب د اسلام ښودلي دي او د ژوند تېرولو طریقې موږ ته ښودلي دي. نن ساینس او ټکنالوژي په هغې باندې لګیا د تحقیق کوي او د هغې فواید راجمع کوي او بیا خلکو ته بیانوي چې نبی علیه السلام کومه خبره 1400 کاله مخکې کړې وه هغه بالکل صحیح ده. نو موږ دا یو ترتیب شروع کړی دی او شروع هم کوو. د اولنی درس دی زموږ. موږ به دې کې 2 منټه بیان کوو. کوشش به کوو چې 2 منټو کې موږ تاسو ته حدیث مبارک بیان کوو، یو طریقه د نبی علیه السلام تاسو ته بیان کوو او هغه ساینسي فواید هم موږ ته بیان کوو چې ساینس او ټکنالوژي کوم فواید د دې بیانوي. موږ ته که ساینس دا بیان کوي او که بیان نه کوي، اصل مقصد زموږ د ساینس او ټکنالوژي نه دی. اصل مقصد زموږ د نبی علیه السلام په حدیث مبارک باندې عمل دی. خو نن سبا د مادې دور دی، هر سړی مادې پسې منډې وي. نو چې کله د ساینس اکثر دا چې تعلیم یافته خلک دی هغوی چې د ساینس دا فواید وویني نو هغوی هغه په ایمان کې زیادت یې وشي، دوی ځکه مشاهدې ته هم پرې ورسېږي نو دوی نور هم په هغه اسلام باندې ایمان نور هم زیات شي. نو د دغې په بنیاد سره یعنې موږ عام الحمدلله مسلمانان که ساینسي فایده وي او که نه وي، موږ د نبی علیه السلام ټول سنت مبارکه باندې عمل کوو او هغه موږ حق ګڼو او رښتیا یې ګڼو. خو دا خو د اسلام د رښتیاوالي حق دلیل دی چې اوس ساینس لګیا دی او دغه تحقیق کوي او هغه فواید مخې ته راځي. یو زه تاسو ته نن یو حدیث مبارک بیانوم تاسو ته او بیا د هغې ساینسي توجیه زه تاسو ته بیانوم، د هغې فواید تاسو ته بیانوم. حدیث د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت کړی دی په خپل کتاب کې، کتاب اللباس کې. حدیث نمبر دی 5488 5488. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ نبی علیه السلام سره یوې غزا ته تللي وو. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو پیزارو کې بوټان ډیر زیات استعمالوي، استکثروا من النعال، تاسو زیات استعمالوي بوټان. فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى، بشک انسان چې تر څو پورې بوټان په خپو کړي وي نو دا د سور په حساب وي نو د حفاظت کیږي. څنګه چې سور انسان وي په اس باندې یا په سورلۍ باندې سور وي نو د حفاظت وي. نو د بوټانو په خپو کولو سره انسان د هر قسمه غنو خټو نه او دغه شان د ځمکې د نور د ګرد و غبار نه د حفاظت کیږي. او بل بوټانو خپو کولو سره انسان با وقار ښکاره کیږي. او ساینسي توجیه د دې دا د فواید دا بیان شوي د نن ساینس چې څوک بوټان ډیر استعمالوي نو د جلد د سرمنې الرجي به نه وي، دومره به نه وي. ځکه د جلد الرجي چې دا د سرمنې الرجي دا چې انسان ته لګیږي نو دا د ګرد و غبار نه لګیږي. نو په ځمکه باندې بشمیره ګرد و غبار په مختلفو جراثیمو په شکل کې موجود وي نو چې دا یو جراثیم د انسان جسم ته داخل شي نو دا د بیماری سبب جوړیږي. په موجوده دور کې دا کیمیکل دا د دې استعمال ډیر زیات دی او فضایي آلودګي هم ډیره زیاته ده. نو په دې وجه باندې د کیمیکلو د نقصان نه د بچ کېدو لپاره دا ضروري ده چې ساینس وي تاسو بوټان استعمالوي. او دا خبره موږ د نبی علیه السلام نن 1400 کاله مخکې کړې وه. نو زمونږ به انشاءالله یو ترتیب تاسو ته دا بیانو او دا تاسو کوشش کوئ په خپله باندې عمل هم پې کوئ او دا مخکې هم شیر کوئ چې نور مسلمانانو ته هم فایده رسیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.